سلیمان علیہ السلام نا سټیم کې بادشاہي الله خسته وا 40 دن بادشاہي ورته نه وا او هغه وجه دا وا تاسو ته بیا پته وی انا سلیمان علیہ السلام په یو ملک باندې حمله وکا هغه ملک کله فتح کو نو پاغي کې دغه ملک هم بادشاہ دغه لور وا دغه لور سره بیا سلیمان علیہ السلام نکاح وکا خدا لور به شپه ورځ به چکم د خپل پلار پسې ژړل او ژړاګانې به ور پسې کولې نو بیا سټیم کې وخت تیرېدو نو د جنې سلیمان علیہ السلام ته ووی چې مانا پلار نه یریږي او ته ماته داسې کار وکړه چې د خپل د پیریانو ته ووایه چې زما د پلار په شکل لږ ماته مخې ته راشي چې زه ووینم خپل زړه پې هغه کړم چې شیطانان ورته راغه د هغې په شکل کې د پلار نو بیا دې جنې ورته ووی ته د پلار شکل ماته جوړ کړئ نو هغې پلار شکل ورته جوړ کړو هغه په کور کې یو پټ ځای کې د پلار شکل یې یو مجسمه غوندې جوړه کړې وه نو دغې زنانه به بیا د دې ته سجدې لګولې عبادت به یې کولو او سلیمان علیه السلام ته پته نه وه نو یو د الله خو خپل بندگان چې کوم نږدې وي بیا الله رب العزت چې کوم دی حکم عجیبه وي نو یو ورځ سلیمان علیه السلام بیت الخلا ته تلو نو د خپلو بیبیانو کې چاته ګوتمه ورکړه چې د کم ګوتمه د په لاس کې هغې کې الله ډېر طاقت ورکړی و اسم اعظم پکې و نو سلیمان علیه السلام بیت الخلا ته راغو یو شیطان راغو او هغه د سلیمان علیه السلام په شکل باندې هغه ګوتمې د هغه زنانه نه واخیسته سلیمان علیه السلام بیت الخلا نه راووتو هغه ښځې ته وایي چې ګوتمه مې راکړه ګوتمه خو سلیمان علیه السلام وختي وړی ته څوک نو چې څنګه ګوتمه هغه واچوله نو پرندې هغه ټولې په د شیطان باندې کېناستې نو سلیمان علیه السلام ته پته ولګېده چې اوس ماته امتحان کې ګیر شوم او لاړو یو سمندر طرف ته ووتو اول ته یو شکاري و هغه ته ځان نه ښودلو د سمندر سره په یو طرف باندې د شکاري سره به یې وخت تېرول ټول خلق د شیطان د سلیمان علیه السلام شکل به جوړ کړی د ده تابعدارو تابعداري به کوله چې دا سلیمان علیه السلام خو د شیطان د الله امتحان وي د شیطان چې د سلیمان علیه السلام په شکل د حکم وکړو چې تاسو د خپلو بیبیانو سره په حالات حس کې ملاوېدی شئ نو خلک چې پوه شو چې دا څنګه چې د سلیمان علیه السلام خو داسې غلطه خبره نه کوي په حالات حس کې څنګه ښځو سره ملاوېدی شي خلک پوه شو چې دا سړی سلیمان علیه السلام نه ښکاري دا چرته بله کیسه ده نو خلک ترېنه متنافره شو او مخالفت شروع شو نو چې مخالفت شروع شو هغه ته پته ولګېده چې اوس مې خیر نشته پیریان چې کوم دینداره و پکې نو حالات ورته ګډبډ شو نو د څه وکړو د شیطان دغه ګوتما سمندر ته غوزار که سمندر کې غوزار که نو هلته شکاري و لګیا و سمندر نه به کبان راویسته سلیمان علیه السلام ورته دی کې 40 دن تیر شوي وه نو بیا هغه 40 دن پس هغه ګوتمې چې لړه که د شیطان د سمندر ته نو هغه یو کب چې کوم دی خېټې ته واچوله بیا د شکاري چې کله د کبانې نیوه پای کې الله رب العزت همدغه کب هم پکې ګیر کړو چا په خېټه کې دا کب سلیمان علیه السلام ته د شکاري ورکړو سلیمان علیه السلام کب کړو که ګوتمه ترې نه راووته او ګوتمې څنګه واچوله دوباره بدشاهي الله بیا ورکړه دا د عاشورې ورځ وه دغه ورځ نو سلیمان علیه السلام بیا جبرائیل امین علیه السلام ورته راغی ورته ووی چې الله رب العزت ځکه تا ته د امتحان راوستو چې ستا په کور کې ستا یو پلانکۍ بیبي هغه یو مجسمې ته سجدې لګې او ته ترېنه ځان ناخبره ساتي ولې داسې سلیمان علیه السلام بیا هغه بیبي ته ډېره سخته سزا ورکړه او هغه مجسمې ټوکړې ټوکړې کا ذره ذره یې کا نو په دې ورځ باندې سلیمان علیه السلام ته الله رب العزت دا بادشاهي دوباره ورکړه